سلامونه ملګرو. عمران خان نه اخر معافي غوښتل شوې ده. د عمران خان او د اسټابلیشمنت ترمنځ د مینې پیغامونه د عمران خان اسټابلیشمنت سره رویه کې نرمي ولې راغلې ده؟ د عمران خان اسټابلیشمنت سره د نرمۍ په وجه باندې مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ ته ډېر غټ ټینشن جوړ دی، ډېر زیات پریشانه دي. عمران خان اسټابلیشمنت سره مذاکرات خبرونو نه پس د پاکستان طاقتور حلقې هم پریشانۍ کې مبتلا دي. دا ټول اهم خبرونه سره شریکوم. سینیر صحافي نصر جاوید، عمران ریاض، حامد میر هم د دې خبرې انکشافات کړي دي. مکمل تفصیل د سره شریکوم. ډېر اهم خبرونه دي. محمد بل چې کوم د پاکستان چې کوم سینیر صحافیان دی کې غټ صحافي چې کوم دی عمران ریاض چې د پی ټی آی سپورټ کوي، حامد میر شو، دین علاوه صحافي نصر جاوید شو، د یو ډېر غټ انکشافات کړي دي. جی د ویلي دي چې عمران خان نه عدت نکاح کیس کې معافي غوښتل شوې ده. عمران خان نه په عدت نکاح کیس په وجه باندې معافي غوښتل شوې ده. دا هغه کیس ته کوم چې اسټابلیشمنت په عمران خان باندې جوړ کړی وو، نو ځکه اوس د عمران خان او د اسټابلیشمنت ترمنځ حالات ښه کېدو طرف ته روان دي. ځکه وایي چې اسټابلیشمنت د عمران خان نه په دغه کیس کې معافي غوښتې دی، کې اوس حقیقت شته او که نشته. خو دا خبره چې کوم دی وړوکي صحافي نه بلکې عمران ریاض، نصر جاوید او حامد میر د دې خبرې انکشافات کړي دي چې اسټابلیشمنت د عمران خان نه په عدت نکاح کیس کې معافي غوښتلې ده. نو ځکه عمران خان او د اسټابلیشمنت ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغې کې نرمي راغلې ده او هغه تعلقات ښه کېدو طرف ته روان دي. چې دغه تعلقات ښه کېږي نو ورسره د مسلم لیگ نون او د پیپل پارټۍ ټینشن هم سیوا کېږي. کپتان او اسټابلیشمنت تعلقات ښه کېدو په وجه نون لیگ او پیپل پارټۍ هم ډېر پریشانه دي. ځکه دی یریږي چې هسې نه عمران خان اقتدار ته واپس راشي، بل طرف ته پی ټی آی او کپتان اسټابلیشمنت ته مذاکراتو دعوت دا معامله څه دومره اسانه نه ده. ځکه اوس تاسو لکه ډېر ملګري وایي چې د پی ټی آی او د اسټابلیشمنت ترمنځ به مذاکرات کېږي، نو دا مذاکراتو دا معامله څه دومره اسانه خبره نه ده. ځکه یو طرف ته که چېرې دا مذاکرات کېږي نو دا نون لیگ چې کوم دي د کپتان چې کوم خلاف خلک دي نو به دا بیانیه جوړوي چې پاک فوج شو یا اسټابلیشمنت چې شو دا سیاسي دي، مطلب دا نیوټرل نه دي، د سیاست کې انټراپشن کوي. او که چېرې عمران خان سره مذاکرات نه کېږي، عمران خان پی ټی آی سره د اسټابلیشمنت مذاکرات نه کېږي، نو بیا پی ټی آی چې کوم دی به هم یو بیانیه شروع کوي. ای به دا بیانیه جاری کوي چې مونږ خو د ملک د خاطره یو قدم ایستلی، مونږ خو د ملک د خاطره یو سټیپ ایستی، مطلب روغه مو کوله، حالات مو ښه کېدو طرف ته بوتلل، خو مونږ ته پازیټیو ریسپانس میلاو نه شو. مونږ چې چا سره مطلب مذاکرات کول هغه مونږ سره مذاکرات ونه کړل. نو اوس دواړو طرفو له مطلب دا مذاکرات که کېږي د پی ټی آی او د عمران خان چې کوم مذاکرات اسټابلیشمنت سره کېږي نو دا دومره اسانه معامله نه ده. که مذاکرات کېږي نو هلته مسلم لیگ نون په اسټابلیشمنت باندې الزامات په لګوي، په پاک فوج باندې به الزامات لګوي، او که نه کېږي نو دلته پی ټی آی وسه موده پس دا بیانیه جاری کوي چې مونږ خو سټیپ ایستلی او مونږ خو روغې طرف ته تلو، خو مونږ له پازیټیو ریسپانس میلاو نه شو. نو دا مذاکرات په کېږي، خو لکه دا دومره اسانه خبره نه ده. جی نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. خپله رایه په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه. جی والسلام.